درېمه چې کوم دی یو ملګري پوښتنه کړې ده چې بازار کې بعضې سوالګري وي، سوال کوي که هغه سړي وي یا زنانه وي، نو یو غله چانده ورکول یا پیسې ورکولو څه حکم دی؟ ګوره دغه ګداګري سوالګري چې کوم ګرځي خپل کسب یې جوړ کړی په اسلام کې د دې ممانعت راغلی دی، سخته منع راغلی ده. حدیث مبارک کې راځي فتح لیکلی چې کم کس ته ټیکله ملاویږي او کپړې یې وي پټ وي په بازار باندې او کور یې وي، نو یغلی سره سوال کولو اجازت نشته دی. چا سوالونه خلکو ته کوي چې ټیکله ته ملاویږي نو چېرته سوال نه کوي خلکو ته، او بعضې خلکو عادت جوړ کړی وي بس سوال کوي، نو بیا داسې خلکو له پیسې ورکولو څه حکم دی؟ ګوره که تا له پیسې ورکړلې په دا باندې ته ګناهګارېږې نه، خو ښه خبره دا ده او بهتره خبره ده چې داسې خلکو له ته پیسې مه ورکوه. خو بله دویمه خبره ورسره اهمه ضروري ده چې بېادبي به یې هم نه کوې، سپکوالی به یې نه کوې. ډېر خلک داسې وي چې سوال به نه ته وکړي مړه ته خو ځوان سړی یې مزدوري کوه سوال نه شي له کوې، تا ته دې اجازت نشته چې ته یخ سپکوالی وکړې. ته وښیې لاسونه وښیې نوکونه وښیې نشې خو نه کوې. ته څوک راغلی چې ته یې لاسونه او نوکونه کسې؟ خپل عملونه موږ ډېر درست دي چې نورو خلکو لاسونه کسو. که پیسې وله ورکوې تا خوښه ده، که نه ورکوې تا خوښه ده، خو سپکوالی او بېعزتۍ یې نه شي کولی. او بهتره خبره دا ده او احسنه خبره دا ده که تا په زړه کې دا وي چې یاره زه یې ورځې 10 روپۍ یا 20 روپۍ یا 50 روپۍ صدقه کوم، نو په خپل کلي کې چې کوم غریبان خلک تا ته معلوم دي هغو له ورکوه، دې ته لپاره ډېره بهتره خبره ده. الله تبارک وتعالی مو تاسو ټول په خبرو باندې عمل کولو توفیق ونصیب.